بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو به جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي. دوستانو درې ورځې ناوي ښځه ډېرې زیاتې بې دردۍ سره قتل شوې ده. قاتلان څوک دي او دای په څه وجه باندې قتل کړي ده دوستانو د باره کې ټول اهم معلومات په دې ویډیو کې شریکوم. او که تاسو ټول اهم معلومات باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان سره اخره پورې وګورئ. او چې کوم ملګري موږ په چینل باندې نوي دي هغوی د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټالۍ نشان دی تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو هر یو مور او پلار چې کله الواد رشتہ کوي که هغه چینی وي که الک وي هر څوک خپلو ته زور کوي او چې کله رشتہ په خپلو کې وشي نو هغه له زیات ظالم راوخیږي. هغه پرورش به تاسو په مخ کې شوي وي هر یو چیز به تاسو په مخ کې شوي خو چې هغه خاندان کې لږې واړې واړې خبرې وي هغه یوې نیم کاس پکې داسې وي چې هغه یې زړه کې ساتلی وي اور دا رشتہ هغوی سپیشل دې چیز دپاره کوي چې څه طریقې باندې موږ دوی دوکا کو او د رشتې باندې د لور خور باندې موږ ته زور وباسو. دوستانو دلته درو ورځو ناوي ښځه خاوند ډېرې زیاتې بې دردۍ سره قتل کړه. خر خواښي خاوند درې واړه کسان چې دي هغه فرار دي نامعلومه دي چې کوم خوا لاړل. د جینۍ لاش د کور نه ملاو شلو تشدد پې شوی و. پلار کور یې وسا کور و اور هغه غریب نه دی پوه شوی چې ما لور باندې دومره ظلم شوی دی. لور زړه کې به سره تلل او پلار چې کله لور لاش په کتلی هغه زړه کې به سره غلی چې دومره نږدې چې دیوار په دیوار ما خپل لور حفاظت نشو کول. دوستانو مونږ انسانانو په شکل کې حیوانان یو. مونږ خپل وینې ساه دوکا کو وینې کې وفا نه ده پاته شوي. مور پلار رشتہ دارانو کې رشتہ کولو صرف یو مقصد وي چې کوم مړی کې چې تصویر ته خو غورځوي که نه ما لور چې دا هغه به محفوظه وي ما الوا چې دا هغه به محفوظ وي. خو مونږ دې حد پورې وحشي شوي یو چې مونږ خپل بدل اخیستلو دپاره هر یو حد پورې تلل چې خواښي او خر ورڅخه فرار دي. دې مطلب دا ده چې هغوی ورڅخه ملوث وو. دوستانو پولیس یې چې مونږ دا کسان ډېر زر گرفتار کو او دوی ته به قرار واقع سزا ورکوو. دوستانو چې کله وینې کې وفا ختمه شي نو د معاشره کې داسې واقعات مخې ته رسي. الله پاک دې موږ ټول پرده وساتي. آمین ثم آمین.